أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 31 32 33 درې آیاتونه چې هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې مخکې څنګه چې تیر شولو چې الله جل جلاله چې قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر چې تاسو دای کسانو سره چې نو هغه وجنګيږي کم کسان چې د الله په ورځ د آخرت باندې ایمان نه راوړي د اهلي کتابونه. نو مونږ وجه ویلی و چې د اهلي کتابو سره جهاد کول نو ظاهر کې دا راتله چې دوی خو هم د الله رب العزت چې نو وحدانیت قائل دي او آسماني کتاب باندې په ورځ د آخرت باندې نو هغه یقین ساتي. نو دوه وجې پرون چې نو هغه تیرې شولې دلته بس یو بل وجه چې نو هغه ذکر کېږي چې دوی سره دی وجه نه هم قتال پکارو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دیچ نه نو هغه خپل علما او خپل پیران د خدایان جوړ کړو د الله نه ما سیوا. احبار دا د هبر جمع ده او دا ویل کېږي عالم ته. یهودو کې به کم لوی عالم نو هغه ته به هبر وي. رهبان دا د راهب جمع ده او عیسایانو کې به کم لوی پیر درویش نو هغه ته به راهب دا به ویلو. نو ځکه الله وی دوی چې نو هغه خپل پیران خپل عالمان د نو خدایان جوړ کړو د الله نه ما سیوا. والمسیح ابن مریم او عیسی علیه السلام زوی د مریم څنګه چې مخکې تیر شول چې دوی به هغه ته ویلو چې دا الہ دی. دوی د حلول چې نو هغه عقیده ساتله. نو اوس دلته نو هغه حدیث مبارکه کې راځي ترمذی شریف کې چې نو هغه هم روایت شته دغه مسند احمد کې هم د نورم د کتابونو ذکر کړي تفاسیر هم ذکر کړي نه. حضرت علی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې د ډېر چې نو هغه قابل ترین سړی او د لاول چې نو هغه عیسائی مذهب باندې ولو او د عیسایانو چې نو هغه پادری ولو. نو د حضور علیه السلام ته وی چې کله سورۃ توبه د آیات ویل شو د نو هغه نو هجرت په اخره کې نو هغه مسلمان شوی دی. نو چې کله د حضور علیه السلام ته وی چې الله رب العزت وی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو زه په خپل د دوی پادری وم نو دوی خو مونږ ته نو د خدای توب درجه نه ورا کړی. نو حضور علیه السلام ورته فرمایلو وی خام اداره ته وایا تاسو پادریانو تاسو به کم مشران پیران وای تاسو به دوی ته نو هغه د الله رب العزت د کتاب نه هټ کر د خپل د وخت د پیغمبر نو هغه د قول نه هټ کر تاسو به دوی ته یو خبره وکړل نو دوی به هغه هم د قرآن احادیثو په شانتي منل کنه وی او دا کار خو وی کولو. نو وی خدای توب هم دقه ته ویل کېږي ځکه چې د یو شی متعلق حکم کول حلال حرام جائز ناجائز دا صرف او صرف د الله رب العزت خاصه ده د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا خاصه نه ده. نو چې کله دا د الله پاک خاصه نه د الله نه ما سوا بل چا خاصه نه ده نو دی به چې بیا د خپل منشا پر د قشنګ کول نو دی به هغه شانتي په دی باندې نو هغه یقین ساتلو بلکې دې ته به سوچ نه کوو چې دا د الله حکم دی او کنه دا د پیغمبر نو هغه حکم دی او کنه دی. اوس بعضې خلک اکثر نو هغه خلک په غلطه کې نو هغه اچوي وایي اوس دا کم کسان د ایمو نو هغه لګیا دي دوی نو هغه امامان مني یا نو هغه دوی چې دا د پلان کې مفتي سے فتوا ده نو دې کې خو موږ ګوره دا خو بدي نو دې کې یاد ساتئ یو نو هغه ځای کې چې نو هغه منل دي چې باغې کې د الله او د الله د رسول حکم نه
د هغه د خپل منشا او د خپل خواهش متعلق خبرو کې او عام سړی چې نو هغه اتباع کوي، نو دغه ځکه دا مراد دی. کم ځای کې چې د عالم فتوا وي یا مسله چې نو هغه ذکر کړي، نو هغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه ذکر کړي او د دغه الله په خپل حکم چې نو هغه کړی دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو په خپله نه پوهېږئ، نو بیا د اهل ذکر علماو نه مفتیانو نه چې نو هغه تاسو تپوس کوئ، دا به تاسو ته مسله وایي. نو چې کله د قرآن او د حدیث په رڼا کې، نو دا بیا د عالم حکم نه دی، بلکې دا حکم چې نو هغه بیا د چا دی؟ د الله او د الله د رسول دی. او نو دی به د خپل منشا متعلق چې نو هغه کول. مخکې څو پیرې تېر شوي ولو چې کم به صاحب نسب سړی او چا به چې نو مالدار و، نو د به والا حکم بدل نه کړو، د زنا حکم به دو به د هغه کوي نه مړه دی که څه نشته دی چې نو هغه په خر سور کې چکر ولور کې خبره ختم. ثابت درجه مایت چې نو هغه به والا پټ کولو. نو ځکه الله وی دوی به د هغې نیول چې نو هغه خدایان. وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. او دوی ته حکم نه وشي مګر صرف د یو الله د عبادت. دوی د حکم چې نو هغه ته شو چې تاسو به یو الله منئ، د الله نه ما سوا چې نو هغه به د بل چا عبادت دا نه کوئ. لا اله الا هو. هغه الله چې د هغه نه ما سوا چې نو بل څوک د عبادت لایق نشته سوا چې نو هغه د یو الله نه. سبحانه عما یشرکون. هغه پاک دی د هغه څه نه کم شریک چې نو هغه دوی جوړی. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. دوی چې نو هغه غواړي چې مړ کړي د الله جل جلاله نور بافواههم په خپلو خولو سره. ویأبى الله. او الله پاک د دغه انکار کوي، الله یې نه قبلوي. یعنی دوی په دې کې د شک و شبهه او دوی چې نو د دې د مخالفتو سره د پوهې چې نو هغه دوی د پته هم ده چې دا حق او سچ پیغمبر دی، د دې پیغمبر تمام علامات ورته معلوم هم دی، بلکې د دې پیغمبر چې نو هغه مقام هجرت ورته معلوم دی. د دې پیغمبر چې کم خلفا راځي، نو د هغوی حالت به ورته هم معلومي. دا ټولې خبر چې نو هغه د دې په کتابونو کې تفصیل سره ولو. بیا چې دې انکار کوو، نو دوی صرف د دې لپاره انکار کوو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په کم دین سره راغلی، دا دین چې نو هغه مخکې ونه چلیږي، دا دین چې نو هغه مخ په وړاندې چې نو هغه لاړ نشي. نو ځکه الله جل جلاله تعبیر وکړو یریدون، دوی غواړي ان یطفئ چې دوی چې نو ان یطفئ مړ کې نور الله د الله چې نو هغه نور رڼا دین بافواههم په خپلو خولو سره چې د دغې مخالفت وکړي. ویأبى الله. الله چې نو هغه انکار کوي، نه قبلوي دا خبره. الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. الله رب العزت به چې نو هغه خپل دغه نور دا به پوره کوي اگر که کافر چې نو هغه بد ګڼي. نو که کافر بد هم ګڼي، بیا به هم الله رب العزت چې نو هغه دغه دین دا به چې نو هغه کامیاب او کامران کوي. تاریخ کې نو هغه لیکلي تفاسیر هم بعضې چې نو هغه نقل کړی دي چې په د هجرت نه وروستو د هجرت په زرم کال، یعنی زر کال بعدو چې کله چې نو هغه وشولو، نو ټولې دنیا ته چې نو هغه دین اسلام دا ورسېدو، په ټولې دنیا په ادیانو باندې چې نو هغه غالب شولو. بیا د هغې نه وروستو مسلمانانو کې چې نو هغه خواهشات او په هغوی کې کمی پیدا شو، چې رو رو هغه دین واپس چې نو هغه بیا دا شو. نو الله رب العزت دغه دین چې نو هغه غالب کړو او وروستو به بیا هم دغه شانته چې نو هغه غالب شي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه نزول وشي، عیسی علیه السلام راشي، دا دین به په ټولو ادیانو باندې بیا غالب شي. صرف یو دین چې نو هغه به چلیږي، هغه به وي دین اسلام. دینه ما سوا چې نو هغه بل دین دا به نه وي. بیا چې نو د هغې نه وروستو به مخکې چې مونږ څو پیرې ویلې هم ولو، بیا چې نو یمن طرف یو یخه سلی چې نو هغه به راشي، کم چې مسلمانان وي د هغه په سره وفات شي، بیا په ځمکه باندې صرف او صرف چې نو هغه فسق او فجر او کفر چې نو هغه په پاتې شي او په هغې خلکو بیا قیامت چې نو هغه راشي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله هغه ذات دی چې هغه رالیږلی خپل پیغمبر نو هغه په سره دین حق سره لیظهره علی الدین کله، چې الله رب العزت چې نو هغه دغه دین غالب کړي په ټولو ادیانو باندې. ما تاسو ته څنګه هغه وخت کې شو، بیا چې نو هغه به هم کېږي. اوس هم د دلیل په اعتبار سره چې نو هغه وکتلی شي، نو په ټولو ادیانو کې د ټولو نه غالب دین چې نو هغه دین اسلام دی. هغه ځان له خبر ده که موږ ته د خپل دین معلومات چې نو هغه نه وي، د زما او ستا کمی دی، خو په دین په دلیل په اعتبار سره ټولو نه غالب چې نو هغه ده دی. د نن تقریبا 50 کاله مخکې احمد دیدات دا د پنجاب یو لوی عالم ولو او ډیر قابل ترین ماهر سړی چې نو هغه هم ولو. نو د هغې سره چې نو هغه یو عیسائی پادري چې نو هغه مناظره کوله،
انګلیش کې ورته هم الله پاک مهارت ورکړو په دغه ټولو پوهېدو. نو دی چې نو هغه ورته ووایي زه به ستا سره مناظره کوم، خو شرط به دی چې دا مناظره به زما او ستا چې دی نو هغه په ټي وي باندې د پاره د دې چې ټول خلک چې نو هغه ګوري چې هر سړي ته پته ولګي. او دویم چې نو هغه دی کې به ثالث وي. ثالث چې دی نو هغه به ستاسو انګریز وي، ستاسو عیسائی مذهب سره چې نو هغه تعلق ساتي، پادری وي، دا هغه به چې نو هغه ثالثي کوي. وی سید هغه شانته چې نو هغه وشولو او الله رب العزت چې نو هغه مولوي صاحب چې نو هغه احمد دیدات داغه الله رب العزت چې نو هغه فتح ورکړله، هغه وګټله او دغه عیسایت او دغه دغه دین په دلایل سره چې نو هغه سکو مرجوح کو او دین اسلام چې نو هغه راجح کړلو او هغه انګریز چې کم ثالث او ججو دغه چې نو هغه فیصله وکړله چې احمد دیدات صاحب چې نو هغه وګټله او د پادری چې نو هغه وبیلله. په یو ساعت کې آنن فانن تقریبا سکم 2 ارب خلکو چې نو هغه ټولو قتلو. نو الله وی دا دین به الله غالب کوي، ظاهري وي دلیل په اعتبار سره چې نو هغه د غالب او ظاهر چې نو هغه دین دی. ولو کره المشرکون، اگر چې نو مشرکان دا خبره نه خوښي. الله دې موږ ته نو هغه دغه دین صحیح اتباع نصیب کړي. اتخذوا احبارهم نیولیو دی خپل عالمان و رهبانهم او خپل چنانو درویشان اربابا خدایان من دون الله د الله نه ما سوا والمسیح ابن مریم او عیسی زوی د مریم علیه السلام وما امروا او حکم نو شیدی ته الا لیعبدوا مگر د دې چې عبادت وکړي الها واحدا د یو خدای لا اله نشته د معبود برحق الا هو مگر هغه دی سبحانه پاکی دا غلرا اما دا آغسن یشرکون چه دی شریک جوڑی یریدون دی غاڑی ای یطفئو چی مڑکی نور اللہ چه نو دا اللہ نور بی افواہهم پاقبلو خلوصرا ویعب اللہ او نقبل اللہ پاک ویعب اللہ او انکار کے اللہ پاکو الا ایتم نورہو مگر دا چی پرکڑی اخپل نور ولو کرہ الکافرون اگر چی نخوخی کافران هو اللذی اللہ تعالی آغزات دے ارسل رسوله چراولی گلو خپل پیغمبر بالهدى په هدایت سره و دین الحق او پر رښتینی دین سره لیظهره چې غالب کړی غلره علی الدین کله په ټولو دینونو باندې ولو کرہ المشرکون اگر چې بد غنی مشرکان.